ټرمپ چې دی هغه یو غټه جواري شروع کړې د امریکې او د ایران ترمنځ چې کوم جنګ روان دی په هغې باندې غټ غټ داونه لګي د دې د وجې نه د ټرمپ بیانونه چې دي هغه ټایم په ټایم باندې چینج کېږي. موږ وی ټرمپ چې دی دا ذهني مریض دی، خو هغه یو کاروبار چې دی دا شروع کړی کوم چې د امریکې او د ایران ترمنځ جنګ روان دی، ځکه د هغه الوات به دې کې هم شامل دی. نو هغه هم د هغه لپاره کوشش کوي هغه وایي چې دته څه نه څه منافع چې ده د دې جنګ د لاسه وشي. په دې جنګ باندې چې ده غټه جواري چې ده دا روانه ده. تاسو به کتلی د دې د لاسه سټاک ایکسچینج چې دی هغه ټایم په ټایم کله ښکته راځي او کله په پورته باندې ځي. د څه د وجې نه ښکته او پورته راځي چې د ده د بیان د وجې نه راځي. چې دی سخت بیان وکړي نو هغه سټاک ایکسچینج چې دی دا په ښکته راشي، چې دی بیان نرم وکړي کله وایي چې مذاکرات او دا پکې کېږي سټاک ایکسچینج چې دی هغه په پورته ور وخېږي. د دې سره د تیلو ریټونه چې دي هغه په پورته ور وخېږي. نو د دې د وجې نه ځینې کسان چې دی هغه په دې باندې داونه چې دي دا لګوي. بل لا په دې جنګ باندې چې ډېرو کسان داونه لګولي، لکه څنګه چې په کرکټ باندې لګي د کرکټ په بال باندې چې دی په هغې باندې لګي چې په دې بال باندې به چکه لګي، په دې بال باندې به کس اوټ کېږي. دغه شانتې په دې جنګ کې چې دی هم دغه داونه دغه شرطونه چې دي دا لګي. د دې د وجې نه د ټرمپ بیانونه چې دي دا ټایم په ټایم باندې چینج کېږي، ځکه دغه خبره چې ده دا اوس راوتلې ده او په هغې باندې ډېرې ارټیکلې چې دي دا لیکلی شوي هم دي چې په دې باندې ټرمپ چې دی دا کم بیانونه کوي نو په دې باندې شرطونه لګېدلي او دی په دې کې چې دی یو ځای دی د دغې کسانو سره، ځکه دی ټایم په ټایم چې دی بیان چینج کوي. کله چې دی وایي مذاکرات کېږي او کله وایي چې زه په ایران باندې حمله کوم، لکه څنګه چې اوس په دې ورځو کې دویم پیر چې دا کم مذاکرات و دویم کم دور و. نو په دې کې چې دی د وی چې زه به ټایم چې دی دا به نه ورکوم، ټایم چې دی دا دوباره ورکوم د دې د وجې نه ریټونه چې دی هغه په ښکته شي چې کله د مذاکرات او ښه خبره پکې چلیږي چې جنګ ودرېږي نو ریټونه چې دي هغه په ښکته د تیلو راشي. چې د تیلو ریټونه په ښکته باندې راشي نو دغه ځکه چې چا په تیلو کې روپۍ بندې کړي د مخکې نه روپۍ نه پکې تاواني شي او ځینې کسان چې دی هغه به دې کې ګټه وکړي. دغه شانتې په سټاک ایکسچینج کې به دې تیلو په یو شي بل شي کې خلکو روپۍ بندې کړي چې سټاک ایکسچینج په پورته خېږي، د ځینې کسانو پکې پیدا کېږي، د ځینې کسانو چې دی د هغو پکې نقصان چې دی دا کېږي. بل ځګي کې پکې جواري چې دی دا کېږي، جواري دا کېږي وایي دا جنګ چې نو شروع شوی 27 فروری چې ده 27 فروری چې ده نو په هغې 27 فروری باندې چې دی 15-14 کسانو چې دی دا شرط لګول او دا خبره یې کړې وه چې امریکا به په ایران باندې چې دی دا به حمله کوي. لکه دغه لا جنګ نو شروع شوی 27 تاریخ او 25 تاریخ چې دی په دې باندې حمله وشوه. نو په دغه 20 تاریخ باندې 15 کسان وي چې حمله چې دا به په ایران باندې کېږي. نو هغو په کروڑو ډالر چې دي هغه به دغه وګټل، خو دغه کسان ته دا پته وه چې امریکا به په ایران باندې چې دی دا به حمله کوي، ځکه په هغه ټایم کې دومره دا خبرې چې دي دا نه چلېدلې. خو دغه کسان چې دي دا د ټرمپ سره جوړ کسان وو، د ټرمپ د طرفه چې دی د هغو له طرفه وینا شو دغې کسان ته چې موږ به په دې باندې حمله کوو. دغه شان د ټرمپ زوی چې دی هغه هم په دې کې چې دی هغه شامل دی. نو دغه جواري چې دی دا په دې باندې روان ده. دغه شانتې په ایران چې په اسرائیل باندې کله مزایل ورویشتلې نو یو صحافي چې دی هغه دا ویلو چې هغه د اسرائیل و چې مزایل ارتاو شوي دي او دومره کسان چې دي دا پکې مړه شو. نو هغه له چې دا وایي دمکي هم ورکړه شو چې ته به دا دغه وکړې دا خبره چې دی دا به ته کینسل کړې، ته به دا وایې چې دا ناکاره شوی دا مزایل چې دی په هوا کې چې دی تباه شوی د هغې ملبه چې دی راغورځېدلې ده د هغې د وجې نه چې دی دغه نقصان شوی دی. نو په دغه مزایل باندې چې دی په دې باندې هم دا چې دی دا لګېدلی چې دا ایران مزایل چې دی دا به اسرائیل ته نه رسي. خو مزایل چې دی ورسېدو او صحافي چې دی دا بیان ورکړی دی او د هغه بیان چې دی هغه اوس هم په ریکارډ باندې چې دی پروت دی او ټرمپ چې دی هغه پکې هم ټایم په ټایم باندې چې دی اوس بیانونه ورکوي. تاسو به کتلي د مذاکراتو دویم دور چې دی دا پکې نه و، بیا پکې دویم دور چې دی دا هم شروع شو. نو په دې باندې هم ځینې کسانو چې دی شرطونه لګولو دغه وشو. اوس د چې دی د وی زه به ټایم نه ورکوم په دې دویم دغه کې مذاکراتو کې د وی چې ټایم پوره شو ډډز باندې زه به ټایم نه ورکوم، بیا یې ټایم چې دی دا ورکو. نو په دې باندې چې دی هم داونه چې دي دا لګېدلي دي. بل ډو چې دی هغه په پاکستان باندې لګولی دی، په پاکستان دا لګولی دی د وی چې مذاکرات چې دي دا کامیاب شو نو زه به د پاکستان دوره چې دی دا به کوم. نو په دې کې چې کم کسان جواري کوي او کم کسان چې په دې داونه لګوي نو هغه پې دا ولګوي ټرمپ چې دی هغه به د پاکستان دوره به کوي. ځینې کسان پې دا ولګوي په دغې باندې هغه وایي چې نه به ځي. نو دغه داونه چې دي دا په دې باندې لګي د دې د وجې نه د ټرمپ بیانونه چې دي دا چینج کېږي دی پکې د ځینې کسانو سره چې دی جوړ دی. نو د هغو له طرفه چې ورته څه بیان نشي دی هغه بیان ورکوي د هغې د وجې نه د تیلو ریټونه په ښکته راځي، د تیلو ریټونه چې دي په پورته ورخېږي، سټاک ایکسچینج چې دی هغه کله په ښکته راځي او کله په پورته راځي. نو دا ټایم په ټایم چې د هغه بیانونه چینج کېږي تر اوسه پورې موږ وی دی ذهني مریض دی، خو خبره چې راووتله نو هغه په دې باندې داونه لګي او دی د دغې داونو کې چې دی شراکتي دی
د شراکت دی نو دته چې خبره راشي نو د خبره ټایم په ټایم باندې چې دی هغه چینج کوي. تاسو را سره خپل رائے چې دی دا لازم شیر کړئ.